بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه ستاسو پته ده چې سیاسي درجه حرارت هغه ډېر زیات شوی دی او په 400 کې خو بیا ډېرې سرګرمۍ روانې د مختلفو ډلو ټرانسفارمرې لګي او بیا د ټرانسفارمرو سیاست او ورسره چې کوم دی نو ډېر کارونه روان دي. خو دغه دپاره چې هر سړی خپل کار وښیي او اکثره موږ په ماضي کې لیدلي چې ډېر خلک بیا موږ صرف په فیسبوک باندې وینو رانازل شي. یعنې د تېرو 10 کالو دغه مثال موږ ته مخې ته پروت دی چې په دغه کې څه وشو څه کېږي څه روان وو. ګرانو کتونکو په دغه لحاظ سره قومي وطن پارټي په تحصیل تنګي کې جلسه وکړله او په تحصیل تنګي کې په زیم یورین کونسل کې جلسه وکړله. په هغې باندې زموږ ډېر زیات نظر او ډېر کافي باس مباحثه په هغې باندې موږ وکړه. وختن په وختن د هغه جلسهګاه د هغه سټیج هغه ریپورټینګ خو موږ تاسو ته درکوو. خو په دغه جلسه کې د توقعاتو نه زیات خلک چې کوم دی شامل شو. یو نن د راز خبره کومه چې د دغې جلسې د کامیابۍ اهم وجه څه وه. اهم وجه ما یو ولیدله چې وي پښتون د پښتنې دی. د چا ځای کې چې جلسه را جوړه شوې وه خاجي جانزیب خان او اجمل خان. یو خو هغوی خپل ځاني چې کوم دی ډېر ښه خلکه دي، اخلاقي خلکه دي. په دغه خاندان کې ډېر زیات بیروکریټ دي، د علاقې ډېر زیات خدمت کړی دی او کوي. غم خالي ته یوه نه پاتې کېږي. په دې سوچ باندې نه چې یاره دا د کمې پارټۍ دی او دا د کمې پارټۍ نه د هر چا غېله ځي. په دغه جلسه کې د مخالفو ډلو ما هم ډېر زیات خلکه ولیدل چې د آفتاب شیرپور تقریر ډېر په غور سره واورېده. د مختلفو ډلو زه دلته کې دغه ډلو نومونه نه علمه، خو د هرې ډلې نمایندګي پکې ما ولیدله. دغه جلسه ده چې کومه جلسهګاه را جوړه شوې وه، کومې کرسۍ اخو پل وې، د هغې نه شاتم بیا په سټیج باندې چې یوه ډېره غټه برنډه ده، په هغې کې هم چې کوم دی په سوونو خلکو. بیا دې خواته چې سایډ ته څنګه ما تاسو ته په هغه دغه کې ویلو چې سایډ ته هم په زرګو خلک راځي. دې طرف ته د مالټو یو ډېر غټ باغ و چې ورکر د پارټۍ سره مینه کوي او نظریاتي وي. نو دغه یو مثال هم پکې در کومه چې دا خاندان چې کوم دی نو ډېر نظریاتي د قومي وطن پارټۍ سره یا د آفتاب احمد خان شیرپور سره یا د سکندر خیات خان شیرپور سره کوم د مینې ښودنه وکړه. نو په شپه کې د ډېر قیمتي باغ یې چې کوم دی نو هغې ختم که، مکمل هغه باغ چې کوم دی ختم که. چونکې هلته کې د ریفریشمنټ پروګرام شو، هغه ریفریشمنټ پروګرام هم بیا بل خواته یوړلی شو، هغه هم هغه ځای چې کوم دی نو د خلکو ډک شو، لارې هم ډکې وې. ډېر خلک بیا جلسهګاه ته اخره کې رانغلل. نو جلسه ډېر په کامیابۍ سره وشوه چې د زیم یورین کونسل خلکو پکې په یو هیډ سره ډېر په اتفاق او اتخاذ سره ګډون وکړو. او اتفاق او اتخاذ د زیم یورین کونسل دا هم چې کله د سلیمان خان خان میر کلي جلوس ما لیده نو هغه سره په زرګو خلکو در 1300 پورې کسان چې کوم دی نو هغه سره ما ولیدل چې د هغه په جلوس کې دی جلسهګاه ته روان و. دغه د دغه جلسې غټ جلوس خو هم حسابېده، په هغې باندې هم د خلکو نظر و. په دغه جلسه باندې د مخالفینو خو هم نظر و. مخالفین هم د دې خایب دي، دا ګڼي چې جلسه ډېره کامیابه شو، ډېره غټه جلسه وشوله. نو ګرانو کتونکو دغه د سیاسي درجه حرارت چې کوم دی نو د قومي وطن پارټۍ ړومبنی بنیاد و چې هغوی د راتلونکي الیکشن چې څنګه اناونسمنټ شوی دی د هغې یو بنیاد یې کېښود. دغه ځای نه باقاعده کارکنانو باندې آفتاب احمد خان شیرپور غږ وکړو چې تاسو وځئ او خپل پیغام چې کوم دی نو کور کور ته ورسوي. هغه پیغام دا چې په دې تحصیل تنګي کې نورو خلکو هم سیاست کړی دی، موږ هم سیاست کړی. دلته کې بجلي چا راوستی ده، دلته ګیس چا راوستی، دلته کالج چا کړی دی، دلته کې نور ترقیاتي کارونه سړکونه چا کړي دي، مختلف د پلی ډیم مثال یې ورکړ، د مومند ډیم چې کوم دی د دې بنیاد موږ یې ښودلی دی. ورسره چې کوم دی د ټاټونو په پول باندې د اوس نه پس کار شروع شو. د بجلۍ ذکر یې وکړو چې دا کوم لوډ شیډنګ و، په دې کې سکندر خان کمې منډې تړلې وغلې. د ګیس چې کوم پریشر دی یعنې ګیس دلته کې بالکل لوډ شیډنګ زیات دی. د هغې دپاره د هغې واده وکړه چې ډېر زر ده چې دغه ګیس هم په دې علاقه کې بخال شي، یعنې په پیپونو کې ګیس راشي. نور هم آفتاب شیرپور ډېرې زیاتې خبرې وکړې. د 9 مای حوالې سره یې خبرې وکړې چې په 9 مای کې کوم واقعات شوي دي هغې خلکو ته قرار واقعي سزا ورکړي شي. چې کوم سهولتکار دي هغه سهولتکارو ته خو هم سزا ورکړي شي. شیرپور خان په دې باندې هم خبرې اترې وکړې د سویډن په واقعه باندې چې په دې باندې موږ هېڅ قسمه کمپرومایز ته نیو تیار. حکومت ته په دې کې پوري چې کوم دی خپل کردار ادا کړي، د دوی مصنوعاتو نه بایکاټ او دوی سره دی مکمل بایکاټ وکړي. دا یو خبره چې کومه ده جلسهګاه کې خلکو ډېره زیاته خوښه کړه. نور د هر مسلمان زړه پې دردېدلی دی. شیرپور خان همیشه سوچ کړی دی، اجتماعي سوچ یې کړی دی. شیرپور خان
په سیاست کې چې کوم دی نو شایستګي ده د شیرپو خان تاسو به د هغه خبرې اورئ تقریرونه هم ډېر اورېدلي وي خبرې به یې نه وي کړې خو په دې کې یو خبره وکړله چې دغه بزدلي وه چې یاره یو لیډر د خپل کارکون نه په شا کېږي چې هغوی نه دا خو زما کارکون نو دا چې چا په نو مای باندې دا واقعیت کړو دا خو زما نو دا د لیډر ویناوي لیډر بیا پکار چې خپل لیډر سره ودرېږي نن منیم نه چې دا کار چا کړی دی دا پیریان راغلي کوم دی نه څوک راغلي چې دا دومره سرکاري املاکو ته نقصان ورسو ودانو ته نقصان ورسو هغه یادګارونه هغه د شهیدانو سیلي هغې ته ورته که او په جناخوز باندې ورلل کور کمانډر خوز باندې ورلل داسې په میاوالي کې چې کوم نقصان وکړو نو په دغه ټول عرصه باندې خو هم خبرې اترې وکړې نو شیرپو خان د دغه تقریر چې کوم دی نو یو ترقیاتي کار یو چې کوم دی نومایي ورسره چې کوم دی نو د سویډن واقعه او ورسره چې کوم دی په ګرانۍ باندې هم خبرې وکړې چې ګراني ډېره زیاته ده په ګرانۍ باندې هم د دغو شي بل آی ایم اف خبره یې وکړله چې دلته کې د آی ایم اف کوم قرضه ورکړې ده دې سره به حالات نور هم سازګار شي خو یو پروپیګانډا په سوشل میډیا باندې روانه چې د عمران خان د دستخط نه بغیر نو دغه یو خبره مخې ته راغله چې عمران خان نورو ډلو سره ملو شوي دي خو ورته چې مزید انتشار نه دی پکار او دغه شانتي انتشار نور ونشي چې څنګه د مخکې لکه تاسو به کتلي تیمور سلیم جګړه چې کوم دی هغه یو ټلیفون کال کړو او شوکت ترین په سلا باندې چې آی ایم اف ته دغه کړو چې پاکستان ته قرضونه مورګنې پاکستان سره دا انتقامي کاروي چې کومه دا بندول پکار دي کومه چې دې سړی وکړله هغوی وي چېرې خو چېرې دې سړي چېرته میګا پراجیکټ وړوي څه کارونه یې وروړو دې ملک څه ترقي ورکړې وه نن صوبه کنګال ده په لومړي ځل باندې په دې صوبه کې چې کوم دی نو چا تنخواګانې وانغستلې نن په خزانه کې څه شته دی نه نن څه داسې میګا پراجیکټ نشته کوم کرپشن چې شوی دی هغه انتخاب ته رسېدلی دی نو په دې باندې خو هم خبره اترې شوې خو د کارونو له لحاظ سره یا د روزګار له لحاظ سره ځوانانو سره دا واده وکړله او والدینو ته دوی چې خپل بچي د دې نه خبر کړي ستاسو بچي چې کوم دی نوي خبر نو په دې باندې خپل پرچار وکړي چې دې علاقې له یا دې له چا ترقي ورکړې ده او چا پرمختګ کړی دی نو دغه جلسه چې کومه ده د توقعاتو نه زیات خلک پکې ګډون شو په دې باندې حاجي جانزیب خان اجمل خان دغه ملګري ذاکر الله زیم او دغه شانتي نور دغه خاندان چې کوم دی هغه ته پکې ډېر زبردست خراج تحسین خو هم پیښ شو جانزیب خان د ټولو راغلو شکریا ادا کړه چې دا کوم عزت تاسو موږ له راکړه او دا تاسو څونه په درناوي سره دلته کې رالی نو د دې ما سره الفاظ نشته دي نو یقینا یو کامیابه جلسه قومي وطن پارټي وکړله او د دغه جلسې اثرات چې کوم دی هغه ډېر رنګ وروړي د قومي وطن پارټۍ لپاره